بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. توبه متعلق مو خبره شروع کړی و. دا بنی اسرائیلو کې کیفل نامې ولا یو سړی تیر شو دا ایدی وکیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل باندې بیانوي. حضور صلی الله علیه وسلم یې صدا وکیا وی پیرنا بلکې و اته پیری نزیوتا اسمه اوریدلیا یو صحابي دا ابن عمر رضی الله عنه هغه صدا وکیا مو حضور صلی الله علیه وسلم نو وی اته پیری اوریدلی دا او وکیا دا د حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو په مانس کې ډیر په اهمیت سره دا وکیا به بار بار بینولا سدیا سړی نه ما کیفل وا هغه په دنیا کې ایوا ګناه هم نه وپریږي چې څوره ګناونه دي اټول ګناونه یې کړیو. الله تعالی هغه ډیر لوی دولت وکړو او د هغه دولت به همیشه د لپاره غلط استعمال کولو. فحشات باد کرونا هغه کې به د پیسې استعمالولي. ایوی پیری د سی وشولو چې یو غریبه محتاجه خزه دي ته روغله لا قرضایونه غوښتله نو دی وایي چې دا مقاده خزه ډیره خسته هم وا ډیره حسینه خزه وا دی او ته ویلو څه صحیح ده زبطو ته پیسې دیر کو خو به دې شرط باندې څه غلطه مطالبهونه وکړله چې ته به مو سره زونو کوي هغه شپته دینور غوښتلو دی وته چې صحیح زب دیر کو خو ته زونور سره کوي اخذ ضرورتمند وا نو مجبور شوله شرط وسره منظور کړلو. څه کله دا سړی هغه خزینه خپل کور پر کولو سړی دی کور ته تیار شولو نه دی خزي بدن په دې ټیم کې په دګیدان شولو اور به اختیار په شړو شولا کیفلونه د پوس وکړلو څه موږ ته ته زور زبردستی نه دګړي مو ته کې سا وکړل ته خپل ومنل چې ټیک ده نو ته به ویل دیږي دغه غبرو او ویلي ته د سي غکی خفای ده ناغیو ته ویل چې مو په زندګۍ کې کله هم د سکور نه دکړه خنن چونکی زه پیسو ته مجبور یم ضرورت مده او ته مونږه مطالبه کوي زه مجبورن دا شرط ته ولمنه دا ناجیز کور لګیا مونږ نن په زندګۍ کې اول پیرایت کی ازکه زه جوړم او ازکه دی مو په بدر باندې دا د کېدن شروع شولا صدا کور ز سره کول غوړ نه خو مجبور یم. څه کله دی خزي دا خبره هغه کیفل ووریدله په دی وخت کې کیفل ته الله پاک هدایت نصیب کړلو او خزي بالکل مغه ټیم کې پریدا ولا او ویل چې نن بعد ځکه هم دی ګنو کور نه کوم او خزي ته ویلو څنګه د شپته دینور وخله ته خپل ضرورت زګم دا پورا کا کیفل الله تعالی سره دا ودا وغسی الله نن بعد وزه د سکور بیان نه کوم هیڅ کله به زګونو ونه کا اتفاق سره په اندیش پی کې کیفل وفوت ولو. بنی اسرائیلو کې د الله په طرف نه دا حکم جریو سکله به کوم سړی په شپې کې څه ګناه وکړله نو سبای به هغه په دروازې باندې الیکلی شي وا څه دا ګناه کړی دا او دا ګناه باندې توبه بسلی دا موف شي دا بټولو ته په دروازې باندې لیکلی شي نه اندارو مله دې سړی په دروازې باندې لیکلی شي الله تعالی دې توبه قبول کړله. چنانچه کیفل سره اندامو ملا وشولا چې د شپې کله دوه وفات شول سبای دې په دروازې باندې دا لیکلی شي الله تعالی دې کیفل مغفرت وکړلو. اټول خلک حیران وو دا څه وشولو دې څنګه مغفرت وشولو اټول عمر دې اټول زندگی نه فرمانه کې عائشه کې زنا کرے کې تیر کړی دا مگر الله تعالی دې مغفرت وکړلو. نو دا زکات دې الله تعالی مغفرت سمندر او د انسان ګناه او معصیت دا ډیر کام ده او د الله تعالی والا رحمت غدینه ډیر زیات ده او د الله تعالی قانون جوړ کړی دا چې دې تو ګناونه به ز په خپل سمندر کې ډوباو نه سمندر خو زیات وی ګناونه ورکیږي او بل الله تعالی تعالی فرمایي چې دې مو رحمت ایمو غسینه مخکې ده زه غوسه کیږم نه الله تعالی دې هغه مغفرت وکړلو او سبې سره چک شو هغه په دروازې باندې خلک سره چک شو هغه په دروازې باندې لیکلی و چې الله پاک دې سړي مغفرت وکړلو. امام زهري رحمت الله علیه نقل کړی دي چې حضرت عمر رضی الله عنه په شړو باندې حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شولو ونه د پوس وکړلو څه واجب ده نه عزت ته چې رسول الله په دروازې باندې یو نوجوان جړیدلو
هغه دی واجب نه ایموزله لګیا ور کوي وزله مسیزي وای فرمایي عمر هغه تر نو بسا هغه نو جوان څه کله په شړو باندې روغلو حزیش ول نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه نه دي شړو تاسو وکړلو نو ورته ویل هغه نو جوانو یا رسول الله مو سره دي ګناونو غونډې دي هغه ګناونو چې کومي غونډې او غرونه دي امو جوړي او زه الله پوکنا څنګه جبار زوت ډریګو سده سینې څنګه مو باندې غصې کې نشي نو حضور سره څنګه تاسو وکړو چې اینو جوونه ته الله تعالی سره شرک کړه دا او تعارض وکړو چې نه او دې ته چې ته یو سړی په نه حق باندې قتل کړه دا او دې چې نه او ته وای فرمایي چې بیا به الله پوکي ته ګناونه معاف کی اگر چې هغه دی و اسمنونو او دی وز مکو او دی غرونو برابر ویلی نوی او دی په مانس کې ویلی نوی نو جوانو ته وای چې حضور صلی الله علیه وسلم ایمو ګنو و اسمنونو او دی وز مکو نه هم او دی غرونو نه هم زیاته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي چې تو ګنو لوی ده کدی الله تعالی کرسی هغه د سیمو ګنو او ته فرمایي چې تو ګنو لوی کدی الله تعالی عرش او ته عرش دی مو ګنو او ته ارشاد فرمایي چې تو ګنو لوی کا الله تعالی دې الله تعالی عفو او ته البته دې مو تعالی ای مو دې الله تعالی عفو کوم هغه ډیره لوی ده به ارشاد فرمایلو سو ګنو څور هم زیاتوي دې الله تعالی عفو ډیره زیاته الله تعالی عفو کوي او ته وای فرمایلو چې خاطر خبره خپل ګنو وغه څو ګنو د کوم ګنو کړی دا او ته عرض وکړ یا رسول الله موت ته ډیره زیاته هيو رسی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې وایخه نغودي د جی زکه فنچور و څه کوم خلک به مړ شولو قبرونو کې بخا کړلو ابو مو قبر نه روبسلو او کفن مو نه روبسلو ابو مو خرڅولو ایوی پری دي انصار ایوا جلکه وفوت ولا زلوړل یغه قبر مو وکندلو اغه نه مقابر یعنی کفن مو نه روبسلو زون روان شولو لګوري لون شیطان مو تزل کې غلبا روغل لربني او مو ته وڅ واپس لوړ شه نو زه واپس ورول چې کومه هغه جلکه په قبر کې پرتا و هغه سره مو زنو وکړل امړي سره نو اطلاق ته وریاونه لونو سو ومه کتل واجل کې ودریدله او مو ته ویل چې زونه ته قیمت پوری سي د قیمت هغه سخت وريزي نه ته هيو نه دي سي هغه وريزي باندې الله پاک خپل کرسي چولوي او فیصله به کوي ظالم ته به مظلوم ته به ظالم نه بدل اخلي او ته خو په دغه مړو خلکو کې بالکل لندغري پرېږدواله او زه بالکل الله په داندانو من حالات کې ازریګو ته زبدي جنبت په حالات کې و ته مو څه د څه کور وکړلو نه دای څه ویلو حضور صلی الله علیه وسلم او یمن کې رچک شولو ودریدو او یو گزارې په دا سینې کې ویر کړلو او ته وای فرمایي او فسکا ته دی ور لایږي ورښه د زونه تا نو جوانا زونه لولو سلویغ تورې پرې دی حضور صلی الله علیه وسلم ترونه او دی الله تعالی په حضور کې توبه کوله شړېدو بو سلویغ تشبو بعد اسمون طرفه سر وچت کړلو او وای محمد صلی الله علیه وسلم الله اے دی ادم او دی حوا معبودا کچې ته د موت با منظور کړی نو ته حضور صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه کرامو ته دې خبر ورکا ورنه بیا ور روستوا او مور کې وسیزوا ته د اخرت عذاب نه موت به نجات ملو شي په دې کې جبرئیل علیه السلام تشریف وروړلو سلام ویلو او الله تعالی طرف نه سلام تر وصولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل باندې غا او فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله په خپل باندې سلام دا سلام ابتدا ما غا سلام انتها الله دا جبرائیل علیہ السلام وتولو الله تعالی فرمایي صدا مخلوق نو پیدا وکړیا او اټول مخلوق مو پیدا وکړیا کا دی پیدا وکړه دا نو ته ویل چې الله پیدا وکړیا به ویل چې هغه ته رزق زویر کوم کو دوی ور کوي ته الله ویر کوي به ونه د پوس وکړلو چې د بندګانو ته بس ذکر بلون کا الله دوی قبلې کا الله قبلې ته سیمو الله قبلې به ته ویل چې الله تعالی فرمایي چې زه د خپل بندګانو ته با کو بلون نه پدی باندې ته هم شفقت نذیر وکا څه د دې توبه مو قبول کړی دینو جوان حضور صلی الله علیه وسلم غانو جوان وروختلو او ته ویلو چې الله تعالی مو ته د جبرئیل السلام رسولو او مو ته دا زر وکړو چې د دینو جوانو توبه مو قبول کړی دا
موته سو عقلمندو خلکو ته دین سبق خستل پکور دي. سيو سړای جمدی سره زنو وکي او یو سړی مردا سره زنو وکي، نو مردا سره زنو کول د ډیره زیاته ګناه ده. دی هغه مفید پر کچې ته یو سړی رښتیا ته به وبسي الله تعالی مفعیل کڅنګي د دین او جوان ته بالا پک موفرلا نه هر چوته د زوري ده څنګه هغه نه کومه غلطي کومه ګناه شوی د خپل حیثیت او د خپل د ګناه مطابق الله پک ته توبه وبسي الله پک نه مفیو وړي. الله تعالی د موته سو ټول ګناونه معاف کی او الله تعالی د موته سو ټول ګناونه وسدل کی. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.